بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. لما ذكر أفعال الحج للترتيب وأتمها ألحقها مسائل شتى من أفعاله بفصل على حدة. تروس پوری افعال حج ذکر کړه خب ترتیب سره پوریم کړه. وس د حج د افعال متعلق مسائل دي نو په دې خاص فصل کې دا غي ذکر کړي. آسان سبق دی وخت شي وتا مونږ ویلیو قصاص ذهن کی څوک چې حرام وتړي حج افراد والا دا بلال شي مکی ته اول بل ته حجي التبا طواف کی طواف قدوم ورته ویل کی یوغه طواف مسنون طواف ته کچا پری خود ردم بن لازمیږي ویلی مو کنه. نو اوس دا خبره کوي چې چری محرم مکی ته داخل نشي او ډایرک لاړ شي عرفات ته طواف هم پری دي التزان وقوف ته ورسي نو بس ټیک ده سنه لازمیږي طواف قدوم هم ختم شو ځکه طواف قدوم خلق کله کوي چې مکی ته ورشي دا خور نه رالي او ته وګورئ او څه په لازم هم نشو ځکه دغه سنت عمل له سنت کپرې دي دم وغیرہ نه لازمیږي. البته د سنت په پرې خودلو ګناګاریږي. وإن لم يدخل المحرم كداخل نشي محرم مکه ته مکی ته وتوجه الى عرفات عرفات تم ډایرک متوجي شلال شي ووقف فيها بعرفات کی وقوف وکي علامه بیان پاغه طریقه باندې کوم چې موږ بیان کړو یعنی ماسفخیم نه پس وقوف وکي نو به ونوزي تر مقام او کرشپیم کافی ده. سقط عنه الطواف تی ساقط شو سقط عنه طواف القدومي اته حساب دی راګه ها به څنګه د څه کې صحیح دی وګوره طریقه وسو کې نو کار صحیح ګورئ جی سقط عنه ساقط شر دي سرين طواف القدوم لانه شرع ذکر طواف قدوم مشروع دی طواف قدوم مشروع دی مشروع وجب یعنی متوجه شي طواف قدوم مشروع دی یعنی شریعت کې رایج دی په ابتدا د حج کې چې د حج په ابتدا کې به وکي او د حج افعال به په دې مرتب کې د دینه پس به کې او د خود حج غټ فعل عرفه اته مخ کې وکړه که اوس طواف قدوم کوي نو پاغه طریقه بنشي په کومه طریقه چې مشروع دی او دغه شان عمل نه شي لانه طواف قدوم شرع د مشروع شوی دی په ابتداء الحج د حج په ابتدا کې علا وجن په دغه طریقه باندې يترتب عليه سائر الافعال چې مرتب شي په دمه نور افعال الحج نو فلا يكون الاتيان به نو نبوي راتک ول بطواف قدوم باندې على غیر ذلك الوجه دغه طریقې نه علاوه طریقې سره سنت د سنت نه فلا يكون الاتيان به سنتا فلا يكون الاتيان نبوي راتک ول به بطواف قدوم باندې سنتا سنت بنوي على غیر ذلك الوجه کداغه طریقه باندې نشي بکم چې مشروع شوی نه رسېږي نصب لازمی کی طواف قدوم پر خودلو وی ولا شيء عليه سنه لازمی کی بترکی د دې پر خودلو لانه زکه طواف قدوم چې دا سنت دی او بترک سنت دا قاعده او بترک سنت لا يجب الجابر او پر خودلو د سنت باندې نه واجبې کی جبیره یعنی دم صدقه وغیرہ څه مشکل شته لګا اوس به برګوري اسانه مسله موږ د حنابو بنس باندې وقوف عرفه غټ رکن د حج دی او د دې ټیم شروع کیږي د عرفه د ورځې د مسفخیم نواله تر سبا سحر صبح صادقه پورې نو کچا صبح صادقه پورې سټیم کیم په عرفه باندې وقوف وکړلو بس حج ادا شو کاری وشو پوه شو به ما وګورئ ومن ادرك الوقوف څوک چې ادراک اومندي وقوف لره بعرفه بعرفه ما بین زوال الشمس و ما بین د نور د ځای لګیدو یعنی د مسفخیم ټیم داخلي دلو من يومها د عرفه د ورځې الى طلوع الفجر تر صبح صادقه پورې من يوم النحر دغه دخته د ورځې فقط ادرك الحج حج ومندلو فاول وقت الوقوف
ناول وقت د وقوف چې کله نه شروع کیږي بعد الزوال زوال نه بس تاسو موږ مسلک دی دلیل شته ویاو لما رویا د وجه د دین چې روایت شوی دی حضرت جابر په حدیث کې ان النبي عليه السلام چې وقف بعد الزوال وقوف وکړو زوال نه بس وهذا بیان اول الوقت دی حدیث کې دا اول وقت بیان را لې چې زوال نه بس ته یو بل حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي من ادرک عرفه چا چې ومندل عرفه وقوف عرفه بلیل د شپې ومندل فقد ادرک الحج بس حج وشو دای د نو بقای وخت بیان شو شغه شپه ده دراتلون کې شپه ومن فاته عرفه او چانه چې عرفه فوت شو لا بلیل د شپې من کړلا فقد فاته الحج مکمل حج فوت شو ندی حدیث کې د اخیری وخت بیان دی فهذا بیان اخر الوقت دا بیان د اخیری وخت دی اول وخت د زوال نه بس اخر وخت تر شپې ختمېدو پوه نه شوي به امام مالک رحم الله نه دا نقل لی چې د وقت د عرفه چې د عرفه د ورځې بعد طلوع الفجر شروع کیږي عرفه د ورځې نه بعد طلوع الفجر ایو روایت دار چې بعد یعنی صبح صادق د عرفه د ورځې نه او دویم دار چې نه د طلوع شمس د عرفه پر ورځ نور راوخی ریاله شروع کیږي وای شولې په همون څه ویل کله نه شروع کیږي زوال بعد الزوال کوم احادیث موږ ذکر کړل دغه خلاف حجت دي ښا ومالک امام مالک رحم الله ان کان کچری یغو دا قول کوي چې اول وخت بعد طلوع الفجر دی یا دا قول کوي چې بعد طلوع الشمس دی فهو محجوج علیه دا حدیث نفهو امام مالک رحم الله چې محجوج علیه دغه خلاف حجت قائم شوه دی بما هغه کم چې موږ روایت کو دغه خلاف دی کنه بلاندې محشری کلی دی امام مالک رحم الله د بارا دغه شان مسله بیانول ټیک نه دي دا مسله او ته منسوب کول ټیک نه دي ځکه هغه زموږ په شان راي دا کله شروع کیږي بعد الزوال نقل هذا غير صحيح فإن مذهبه مثل مذهبنا ځکه خو دې سی ویل ان کان یقولو کشر دې سی وی اله موږ دا خبره کوو ته دې څنګه الګه اورې کنه دې می خبره کړې وا وقوف کله نه شروع کیږي بعد الزوال ترکمی صبح صادق پورې به کدی ټیم کې بدی مجموعه ټیم کې چا یو سکند وقوف د عرفه حکم حج ادا شو یو سکند په دغه یو سکند کې به هوش او که به هوش کې ودو کې خو علم کې وچ میدان عرفات دی او کنه وا نسیان پر غلې او کو ورته یادو چا لغت کړي او په منډه بتیر شو کنه خپل روانو چا بزور راوسته او کنه بخوخ راغله او چا په ولي را بشا کړي او کنه پیدل راغله او که په سواری او که پیدل او بهر حال څه شو ادا شو وته وګورئ ثم اذا وقف بيدك واقف ودريږي بعد الزوال وافاض من ساعته او ډایرکټ د غټیم کې د عرفات نه رالی رشي بهم اجزو حج د بارتی کافی کیږي نور بدم لازمیږي دا ولې د غروب نمخ کې لاړې د زموږ مذهب دی انه علی السلام چې ذکر بکلمت او خبره کړي دا ذکر کړي په کلمې د او سره څنګه واورا فإنه قال نبی السلام دا سی ویلی دی الحج عرفه حج سره عرفه دا فمن وقف بعرفه څوک چې ودرېږي بعرفه باندې ساعتن لک ټیم من لیل د شپې ور او نهارن او ویلې د شپې یا د ورځې فقط تم حج تام دی وهي کلمه التخير او دا او چې دا کلمه د تخير د خاص موږ اصول الشاشي نن تقریبا کبهګای یوټیوب ته چولې دا او د باس پکې راغله وګورئ وند اول کم درس ته غیادو وقال مالك امام مالك رحم الله فرمای لا يجزيه الا ان يقف في اليوم وجزء من الليل الک البا وقوف کافی کیږي چې د ورځې مدري کې تر غروب او د شپې څټي مدري کې صرف د ورځې لګټي مدریدل یا د شپې لګټي مدریدل دا نه د کافی دوړو نه وي لګ دی خود دوړو نه کافی کیږي مگر دا چې ودرېږي په اليوم پورس کې موجز من الليل یو یسر شپې کې ولكن الحجه لكن دلیل
علی دا خلاف هغه دی چې من کوم روایت کو چې هغه کې او راغلو ومن استاذ دا خبره میکړي بس وخت شی ودا او څوک چې ورتیر شي بیا عرفه بعرفه باندې نایمن ودوي او مغمن علیه یا بهوشی او لا يعلم یو دبتونه لګي چالک انها عرفات دا خو د عرفات میدان دی جازان الوقوف وقوف دوباره کافی کیږي لأن ما هو الركن ځکه کوم چې رکن دی خو شو کنه وقوف دی څوک دی رکن هغه شو باقی نیت چی نیت هغه شرط عبادتو کې خودل ته شرط دی نه کني دي نه کلم سباق نه کوي لأن ما هو الركن ځکه هغه شی چې رکن دی قد وجد موجود شو چې هغه وقوف دی ولا يمتنع ذلك بالاغماء کبه هو شدم وقوف وکړو کوده دې موقوفي وګورو کنه دا شو کنه شو په خبره پیږي ته وی چې به هوش او یا فکر نه خو نیت نه کله سره دومره به وي مو نیت ولا ضروري نه دی نو باور ولا يمتنع ذلك او منکی نه دا وقوف بالاغماء کسله به هوشي والنوم ادي کرکن صوم لکه روزه کې دا کار دی که څوک پښمنه وکي نیت وکي ودشي اما خمر باسي یو منځمونه کې روزه وشو کوونه شو وشوله لکه رکن د صوم هغه پنيت سره د درې شینو نزان بچ کولی خوراک سکا کو دا غبل لوبینا بخلاف الصلاه ها صلات کې بدالو بنه دکا صلات کې به هوش شي واقعي او د استعمال شلو به هوش سره او د سماعتي کې آیا ودش ولې دا ودوا ود کېدل سبا نه کوي وګورئ لانها لا تبقى مع الاغماء اغماء سره باقی نه پاتې کیږي بهر حال تبه چاله کدا خو جاهل او کنه د خبرتونه لګیدل چې دا د عرفات میدان دی بدی کې جاهلو نه جواب والجهل يخل بالنيه خلل بچا کی چي نیت کی یعنی سره چې جاهلین نو نیت نه کوي یعنی دا میدان عرفات دی بدی نه پوي جاهلین نو نیت هم نه کوي وهي ليست بشرط لكل ركن به نیت هر رکن نه دی شرط بس حج حرام کول هغه کې نیت کړي هغه کافی ده ومن اغمي عليه فحل عنه رفقاؤه جاز ما تلک متوجه شي ګڼ ملګری حج رواني یو پکې به هوش شو څه شو نور ملګرو داغه لپاره احرام وتړلو یعنی خپل احرام کی احرام خو به نه کړي نیت او تلبیه هغه کې خپل نیت کو د لپاره نیت وکړو نو به ځان ثبوت لرو التا او حج وکړلو حج صحیح دی او صحیح دی هغه د ملګرو نیت سره کافی دی وای شوی خدای له چې صحیح به و شي دغه شنه ماشوم حکم دی ماشوم چې نیت نشي کوله لار به ولا کوي څوک چې ور سره کجی ګوره ومن هغه کس اغمی علی چې به وشي باغراشي فاحل عنه تلبیه وې دا غنا یعنی حرام وتړي دا غنا رفقا ملګری جایز ده خو یاد ساتي دا چې راي دا لګر امام صاحب دا مفتابی راي ده او صاحبین فرمایي نه د جایز به برو ګوري او کملګرو ته ویل کزه به وش شو مکانه د میقات نمخ کی مخ کی ګوره به خو به حرام مانی تړل تاسو یې زماره بار وتړی مرګرو ته امر وکړو هغه ته ویل سیدا به ولا غو وتړل حرام به ټول اتفاق دی چې بس حرام صحیح دی نه کمرګرو ته نه ویل امام صاحب وای صحیح دی کمرګرو ته ویلی به ټول وای ولو امر انسانن کې انسان ته حکم وکړو به یو حرمان هو چې حرام زمانه وتړه خاصه ملګری ته ویل اذا اغمي عليه کله چې بده به شیر الله او نام یودو فاحرم المامور احرام وتړلو هغه مامور چا د چا مر کړي وان هو د طرف با صح صحیح د بل اجماع خبر اجماع نه ثابت را اجماع نمراز موږ د درې وړو امامانو اجماع ده حتا تردي اذا افاق کدا چری هوش کرا شی او استيقظ یا د خوب نرباسي کی بل صورت کې واتا بل فعل الحج او د حج فعل کی بجاز حج کیږي لهما داغو دوړو د بار دلیل داري هغه یو صورت کې اختلاف کولو کنه کوم صورتو چې ملګرو ته نه ویل زما بار حرام متړي کزه به وشه شو مالګه پیږي کنه یار هغه کې هغه ویل حرام نه صحیح کیږي وجه دا د احرام مل صحیح کیږي سره خپل وتړي د خپل تړلې او احرام مل صحیح کیږي چې سره بل ته مار بار وتړ بلی ولا وتړي د بل ته ویلي نه خپل تړلې ونی بل ته ویلي نه څنګه صحیح شي نو پیږي وګورئ لو ما دا غو دوړو دلیل دار انه دا کس دې
لم يحرم حرام من دې تړلې د خپل ولا اذن لغيره نبل ته اجازه کړې دې به دې حرام د تړلو وهذا لان لم بیان علم وجد دا وره دا کوم خبره چې موږ وکړه چې احرام کې بالای چې خپل وتړي یا بل د امر وکي راځه وس نو کني نه د صحیح لانه لم يصرح بالاذن زمونږ په دې مسله کې نه د صحیح ځکه تصریح نه د کړي په اجازه مرفقه وته نه دی ویلي اول اختلافي صورت دی غي کې والدلاله تقف على العلم برو ګوري چې ول مرګرو ته تصریح نه د کړي جزماره پاره وکي اول صورت کې نه د کړي کنه نو صاحبین وای کڅوک اعتراض وکي چې مړه بس ملګرو تا دلالتن دغه طرف اجازه دی کنه نو خو درنه کو دی دغه کس اجازت دی ملګرو تزمار لپاره حرام وتړي اجازت کم یو دی دلالتن دی لکه ماشوم بدی کوڅو کې کستا ذهن کې دا یو شبل شیخر سید چپس میر حالانکه ماشوم وړو کې دغه بیا شرع له جایزي چې ولی اجازه دي یا ماشوم دکان لذي با بڑ خلی بیا شرع له جایزي ولی اجازه دي خو به هم جایز دی ولی دلالتن اجازه دی د ولی چر لګل خو اجازه دی د ولی کنه نه رسي دلته کې ریشي چې دلالتن اجازه دي کنه نو تاسو صاحبانو باندې څه شو اعتراض شو نو ما ته لګ متوجه شي هغه ته جواب ورغی والدلاله تقف على العلم توجه بيد دلالتن اجازت موقوف په علم باندې چې کله دیو ته علمي ملګرو ته چې د منګ ته نه ویلي چې زمانه حرام وتړي او منګ ول وتړو دا جایز هم ده دیو ته علمي منګ به وې ز دلالتن دی خدغه مسله چې ملګرو نه ویلي او ملګرو طرف احرام خلق تړي چې به و شیدا مسله فقاهه ته نه معلومه نو عوام ته بس معلومه نه علم نشته د دې مسلې علم نو دلالت خو لای چی څه خانه درنه کو یار ما ویلی امر خو دنو کله زماره طرف احرام وتړی کنه خو اعتراض دلالتن امرو کنه اجازتو کنه دلالتن اجازتو کنه وې دلالت ال کارو کی چې ملګرو ته خو علم د دې مسلې وې کنه نو او علم نشته لهدا دلالت نشته وای شو دی څه وې والدلاله چې تقف على العلم د موقوف په علم باندې وجواز الاذن او جواز د اجازت به په احرام باندې لا يعرفه كثير من الفقهاء بجني فكيف يعرفه العوام بجني ويشلي بخلاف ما اذا امر غيره بخلاف دغه صورت کې چې غیر تباقه د امر وکي بذلك د احرام تړلو صریحا نه وکي ابه ټیک دا به امر کړی دی په دې خلک هم پوېږي په دې مسله ولو د امام صاحب دلیل لري ټول برو غره امام صاحب دلیل لري چې کله په یو ځل باندې د خیر سره ټول حج تدللو کنه په یو ځل باندې نو د عقد د رفقاو چی عقد د رفقاو د دلالتن اجازت د دې خبري چې یو ته حاجت راتلو نه شو کول نور به ول پوره کوي د دلالتنی د عقد چې وکی د مرګرته چې لکه غره شریک بچ کرو دسی کنه دې مطلب څه دلالتن دای چې یو ته حاجت پیښ شونه شو کول نور به ور سره مدد کوي دلته چې دی عقد وکړي چې بشریک حاج لزو مطلب دا شو چې یو پکې دغه شان شو چې یو کار نه شو کولای چې حرام دی به هو شو نور به ول حرام تړي دلالتن کارو نه رسي کلام ته دلالتن خلق ذکر نه رفقا او صورت کې به دلالتن اجازه دي وګوره کم زه ولو د امام صاحب د بار دلیل داده انه دا سړی چې لما قدهم کله چې عقد وکړو د ملګرو سره عقد الرفقه عقد رفقه لیکل لکه کنه رفقه ده رفقه ټیک ده نو بس فقد استعان گویا چې مدد واغستلو بكل واحد د هر کس نه منهم بده ملګرو کې مدد دی واغستلو یعنی مطالبه د مدد وکړلته فيما باغ مسله کې يعجز عن مباشرته چې دا عاجز شي دا غي د کولو نه بنفسه د خپل کم کار چې خپل کولو نه عاجز شي بس مرګرو نه مدد مطالبه وکړه ما مدد کوي بس په تاسو مال کوي ما خبره کړی وکنه والاحرام هو المقصود بهذا السفر بری سفر کې هو مقصود څوک د احرام دی نو دا په طریقه ولا تدي مدد مطالبه ده الګ غره کما ونه قران کوي به دا بکراله دلالتن والعلم ثابت
او علم په مسله باندې ثابت دی کنه نظر الى الدلیل چې موږ نظر چاته وکړو دلیل ته دلیل کوم دا وختي ما بیان کو چې د عقد د مرګرتیا یو کړل نو پدې کې دا د چې ګلکا هر یو کې څوک عاجز شنور به ولاکار کوي دا دلیل دی کنه خلک به چاته ګوري دلیل ته د دلیل شته دومره علم کافی دی والحكم يدار عليه حکم دار مدارم په چا منی په دلیل نو دلیل شته نو حکم مشتره پتن لګي به شوي کنه څه شته دلیل می ویلو کنه د مرګرتیا چې یو عاجز شنور به مدد کوي دا دلیل دی دا دلیل شته حکم دار مدار هم پدې دی چې دلیل شته بس حکم مشته قال قدري مولا فرمای ما دلک متوجه شي موږ دې معنی نن استفتام لیکلی دا چې خزه د خزه او د سړي د حرام پڅ کې فرقي نغه موږ نه حلس لیکلی ملګری کا نو صاحب د هدايه فرمای قدري مولا فرمای په حرام کې خزه د سړي پشان ده حادثو شي نه دیږي کې د خزه حرام د سړي د حرام نه بدل له والمرأة في جميع ذلك خزه په دې ټولو قصو کې کر رجل بشان د سړي ده وجه لان خزه چې دا مخاطبه ده د حج د حکم کر رجال بشان د سړو صرف فرقونه وسوره سر نشي ښکارا کوله سړي به ښکارا کوي خزه نشي غیر انها لا تكشف راسها وجه لانه ذکر سر د خزه چې ده دا خو ورت دی ورت ښکارا کول خو من دي ها مخ ښکارا کول شي ښکارا کول شي موایا مخ بخکارا کوي وتكشف وجه مخ بخکارا کوي ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي احرام المرأه احرام د خزي په وجه هدا غي په مخ کې ډګلاندې ګوره د اوسه د سینې چې سر بار ګوره شرمېږم به یار نبی علیہ السلام فرمایي احرام د خزي بچا کړي مخ کړي ښا مخ بنه پټي ها کده سی وکی نن سبا خلک کوي کنه ټوپۍ د چت په سر کړي خزو ابه پرده په ټوپۍ رواج شي مخ یې پټم یو پرده د مخ سره لګیم نه اوس به سینو تنقاب د مخلر کړه بس هم زبدر ته ګورم او د نظر پروا ونه کې خیبر ډک د سپیلنو دی دا خاطر بری دی ویلو دی حمزه بابا په سیمه کې شعر ویلو د نظر پروا ونه کړی اول جمله څنګه خبر هغه ورته وي چې حمزه د تلوګي شي نو په سپیلنی څه کې خو مثلا نه ير شو غد سپیلنی پیژنې او ته وګورې ښه خنو ما ویل کده سی وکی کنه چې دغه کپڑا چې دا کنه دا په دغه ټوپۍ باندې رواچی مقصد نه لګي ټیک د حضرت عائشہ فرمایي حدیث کې وای ان شاء الله راشي رضی الله تعالی عنها چې خلک به کلمه خطرال موږ مخ باندې پرده رواچو چې لري به شو پس بم نه کړه او زمون خزي چې بازارونو کې ګرځي کنه دلته دي کې خېلې می اکور کې موږ نه بردي کوي کې خېلې می الحمدلله زمون خو نه ګرځي خو بس موږ پښتانه یادو چې موږ بازار کې وینې نظر ورخې راکته کې موږ نه پرده کوي او دکاندارانو ته کې دغه چې ته بيخي بچي دي ورونه دي بس وګوره ولو صدلت شيئا کچري رازولن کی څه شي علا وجه بمخباني وجافت هو او دغه شی جدا وساتيان هو د مخنجاز جایز د مخ سره بینه لګي هکذا روي عن عائشه رضی الله تعالی عنها دغه نقل لي ولانه دغه مخباني بردر چول بمنزله الاستضلال بالمحمل دا سره لکه سره سوره حاصلې په محمل باندې هغه کجاوب او خلق به بګیناستو کجاوا دغه د بره به صادره چولیو د باغی کې به دوخ په دغه کجاوا کې بناسو بنجره شانې جوړ کړي بره به صادر او سوره به وځه جایز ده نو یو فرق دا شو چې مخ خزبه سر پټي او سړی نه دویم تلبیه کې به وازونه نه کړي زنه خو غوازي نه ځقبال وشان شروع کړي لبیک نصیب نه کوي ولا ترفع صوتها بالتلبيه او چتای بنا आवाज په تلبیه باندې لما فيه من الفتنه आवाज کې فتنه ده اخزي आवाज اورت ده کنه ده کې اختلاف ده راجح حدار چنه دي اورت خو فتنه پکې بهر حل ما خزو د درس کړي درې کاله ډېر خوشي درس می کړي دي اوس په ریوتی توبه ډېر مخ کې وګورئ ولا ترملو دا خزي به وریم د خیر سره ده ولا ترملو دریم فرق ادا ده پهلوانی بم نه کوي رمل بم نه کوي خچ استاد روانه وي تاسو خو نه کوي وای شي ګل سليمان ولي سيف دوه مکه کړي او ماته چې لکه دوه مکه کې مزه شته کنه وای د سکار دی یو زنانه و وړي
زلزله کور کې راغلی و بس ایسته لغړه راوتې وه بار ته نو لمسۍ ورته ویلي وو ولاړه وه چې ابۍ کښېنه بدې ښکاري کښېنه چې کښېناستله پرتو کښېنه نور هم بده ښکاره کېدله ویل ابۍ پاڅه ویل نور هم بدې ښکاري هغه ویل دواړه حالتونه مې ګډ وډ دي نو زموږ ښځې ته وایو چې منډې هم بدې ښکاري رمل به نه کوي بین المیلین ما بین د میلینو تر منځ لانه مخل بستر العورت ځکه دا په ستر عورت کې خلل پیدا کوي ځکه چې منډه وي خو یار ځای معلومیږي د دې خو ډېر ځایونه دي خوځېږي را خوځېږي شاته وپسې د خلکو نیتونه خرابېږي ولا تحلقو څو فرق شو درې که نه څلورم سر به هم نه خرئ ابو نري چې وله سر خرولی و او بیا وله بل راغلی ویل دا بیبي خو دا سړی خو د بیبي په شان دی داسې ونه کوي ولا تحلقوا سر به نه خرئ ولکن تقصروا قصر به کوي ښایسته به کټ کوي یو بن عمره ټول سر ویښته سري شاته نه که دویم عمره کوله بیا به کټ کوي که درېیمه کوله بیا به کټ کوي که څلورمه کوله بیا به کټ کوي حتی چې سر یې ګنجی شي هم کټ کوي او که ګنجی شي نور ویښته نو بیا بیا پترې راکاږي داسې فقهاو لیکلي ښه د هدایت خو وړوکی کتاب دی کې خبرې کمې کمې نورې کې ډېرې ورته وګورئ ولکن تقصروا قصر به کوي ویښته به کټ کوي یو بند عمره خو ما تاسو ته ویلي که د چا د یو بند عمره ویښته نه وګورئ بیا قصر کار نه ورکوي سړی یادوم ښه لما روي ان النبي عليه السلام چې ونه النساء ښځې منې کړي یعنې الحلق د سر خرونو له ښه بد ښکاري به وي وامرهن امر یې ورته کړی بالتقصیر ویښته کټ کوئ او بله وجه داره ډېره مزېداره ولأن حلق الشعر خرول د ویښتو په حق د ښځه کې فی حقها مسلتون دا خو مسله ده خپل هغې صورت بګړاوول دي بیخي لکه حلق د لحیې په حق د رجالو کې چې ګیره کټ کول په حق د سړو کې بدې ښکاري د اوسان دي ګورې کور کې یو ورور ګیره خرولي بل نه په دې ټاغه ښځې ته هم دا ګیرې والا ښه ښکاري وګورئ وتل څو فرق شو څلور پنځم فرق دا دی ښځه ګنډل شوي کپړې اچولی شي ښه او سړي بیا نه اچوي وتلبسو لباس به اچوي من المخیطي ګنډل شوي کپړې ما بدا له هغه چې کم ورته ښې ښکاري ما بدا لها هغه چې ښه ورته ښکاري دا یې ښه صحیح مفهومي ترجمه ده بدا معنا ظاهرېدل ما یې معنا څه وکړله ښه ورته بس چې کوم یې خوښه شي معنا لأن فی لبس غیر المخیط ځکه که چېرې ګنډل شوي کپړې ناستې څادر یې تاو کړلې بس بیا خو یې مجموعه حاجیانو کار خراب کو لأن فی لبس غیر المخیط کشف العورت به دې کې خو کشف د عورت راځي کشف العورت قالو ملانو ویلي ولا څو شو هلکه پنځه شو شپږم ولا تستلم الحجر هلکه حجر اسود استلام بم نه کوي استلام خو پیژنې که نه اوس موږ حشین هلته ویل ملا علي قري رحم الله لیکلي استلام چاته وایي دوو شیونو نوم دی لاس وروړلم ښکلولم دا به دا شی نه کوي ځکه چې دا کوي سړو په منځ کې به ورنه وځي او سړو منځ کې ورنه وتله نو دا ښځې دی روغه روځي که دا بل ځای نو بیا ورته پته لګېدلی هله اور کې چې جینۍ یا ښځه ټیک ټاکره نوتې وه بیا سمه راوتې وه که دا شی به نه کوي ښه سړو سره مس کېږي نو دا څوم شو شپږم شو که نه ولا تستلم الحجر اذا كان هناك جمع خدا له شکل ال خلق ډیری کا لانها ممنوعه دا من ده ان مماسه الرجال د ټچ کېدل د سړونه الا ان تجد الموضع خاليا ها کوم دی او خالي زی او بس به ور شټیک ده سوس شپک کنه دا بکیره قدم بسړې نه پټي خاصه سپلې بنا چي چاغي کې د قدم اړو کې پټ شي ګټي پټي شي د پوندې نه برزه پټ شي خزو کې دا خبره نشته ای بل فرق شو څو شو هیڅ په حالت کې کتوا زیارت د درې ورځو نه شاته کو سباق نه کوي کسړي شاته کې باغ کوي دم لازميږي اگر چې دی کې علماء اختلاف هم لیکل دي بل کتواف صدر پریدي تواف صدر تواف وداعي قافله تيزي یا اجاز پلیټ دی تيزي نو بس هیڅ هم نشته او سړی کې پریدي نو لانجه ده به دم به لازمي بس یې ورکی